نحمده ونصلي على رسوله الكريم. صلاة التسبيح د تسبيح منز دا څلور رکعاته مستحب منز دی. د دې منز یو فائدہ دا چې په دې سره ورته رب العالمین لس قسمه گناهونه هغه معاف کوي. صغیره گناهونه یعنی واړه گناهونه، لوی گناهونه هغه چې په پټه کړی دي او که په ښکارای کړی دي، هغه که نوی دي او که زاړه دي، مخکینی دي او که ورستونی دي، په هېره کړی دي او که قصدنی کړی، ارادتنی کړی، رب العالمین ورته دغه معاف کوي. د صلات التسبیح مبارک چې کوم روایت دي ابو داود، ترمذی، ابن ماجه ذکر کړی دي او دا د الله صحابه کرامو نه منقول دي. او دې په باره کې چې کوم احادیث راغلي دي نو هغه یا د صحیح په درجه کې دي یا کم از کم د حسن په درجه کې دي. 15 محدثین وی چې دې په باره کې کوم احادیث راغلي هغه په درجه د صحیح کې دي. 6 محدثین وی چې هغه په درجه د حسن کې دي. او بالفرض کده احادیث ضعیف هم شي نو بیا هم په فضائل د اعمالو کې ضعیف احادیث هغه قابل قبول دي. صلات التسبیح مز د 15 وختونو نه علاوه په هر وخت کې کولای شي. نور راختلو ټیم کې، نور پریوتلو ټیم کې، زوال ټیم کې، پس تمازیګر نه، مخ کې د ماخام د مزنه او مخ کې او رستو د سحر د مانځنه. د دین علاوه چې کوم وخت کې کوي نو کولای شي. ابن مبارک رحمهم الله چې کوم ذکر کړی دا هغه دې کې معمولی غوندې فرق دی. هغه طریقه دا ده: الله اکبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. 15 مرتبه تسبیحات د سورة الفاتحین مخکې موږ دا تسبیحات ویو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دا ثنا او تعوذ په دوړو طریقو کې دا صرف په اول رکعت کې ویل کېږي، دویم، دریم، څلورم کې دا نه ویل کېږي. رکوع تلو نه مخکې 10 مرتبه تسبیحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر، سبحان ربي العظيم. 3 5 و 9 إلى آخره ویلش. داغین پس 10 مرتبه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 10 مرتبه سجده د پاره، سجده ته تلو د پاره الله اکبر، سجده کی سبحان ربي الاعلى. 3 5 7 9 چې کوم یو وی 10 مرتبه تسبیحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 10 مرتبه مکمل کولو نه پس جلسه: الله اکبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جلسه کې چې 10 مکمل کې سجده لپاره الله اکبر،
سجده کې سبحان ربي الاعلى اغین پس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 10 مرتبه دوړ سجدي هم شي جلسه هم شو د دویم سجدي نه په اول طریقه کې داو چې غینه پس کې ناستري په دې طریقه کې دادي چې پس کې ناستل نشته بلکې ډایرک د قیام د پاره ودرېدل نو دا دوړ طریقې ذکر دي چې چاته کومه طریقه سنې په باندې دا موږ کولای شي دي کې به هم په هر رکعت کې 75 مرتبه د تسبیحات وي او ټول تعداد د تسبیحاتو هغه 300 مرتبه ده په څلور رکعاتو کې به 300 مرتبه مکمل کی په اوله طریقه باندې کوي او په دویمه طریقه کوي